وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. دا ملګری و چې د ذاکر نایب په باره کې ستاسو څه خیال دی؟ بیا په جواب کې ماته سوال کې ماته دغه مفتی عبدالواحد قریشی صاحب د احمد فیوز هم یو کلیپ هم را لګلې چې هغه وایي ذاکر نایک نه عالم نه حافظ. دا خبره بالکل 100% درسته ده. ذاکر نایک یاد ساتي هغه یو مذهبي سکالر دی، فلسفه او ادیان ویلي دي. هغه داسې په مدرسه کې چې د فارغ التحصیل سړی نه دی، فقه نه دی ویلي، حدیث نه دی ویلي، تفسیر نه دی ویلي. هغه سره لکه اوس مثال کې تو پر تاسو عوامو کې یو سړی بی او کې او بی نه پس هغه آرټس ویلې وی او اسلامیت کې ایم او کې نو تاسو دا عالم شو سه. خو د اسلامیت یو څو کتاب ویلي دي نو هغه نه خبر دی، هغه پیژنې چې لکه بدر کله شوی دی، احد کله شوی دی، خندق کله شوی دی، خیبر کله شوی دی، بنو قریظه کله واقع شوی وا، او دغه سي نبی رسول الله والسلام بدر کې څومره سپاهیانو او احد کې څومره صحابه کرام مجاهدینو. نو دغه بعضو شذونو اغه تم د علم غدا مطلب غو شو کنه چې دا عالم شو، مفتی شو، اوس په دې فتوی ور کوي، اوس په دې چې د نه موږ د دین ته پوښتنه کوو. نو ذاکر نایک د مدرسې فارغ نه دی، دا د کالج یونیورسيټي نه فارغ دی. کالج یونیورسيټي کې چې د فلسفه ویلي دا ادیان نه مراد دینونه، یعنی هندو دی مذهب ویلې دی، عیسایت ویلې دی، يهودیت ویلې دی، دا نور کم دینونه دي باطل. نو هغه ویلي دي، هغه سټډي کړی دي. نو اوس بالکل کاغه هندوانو سره بحث کوي نو کولې شي، يهوديانو سره بحث کوي کولې شي، عیسایانو سره ځکه چې هغه د هغه کتابونه ویلي دي. لکه مونږ د اهل حدیث کتابونه وایو نو چې کله اهل حدیث مونږ سره بحث کوي، مونږ د اهل حدیث سره هغه جواب ورکو د هغه د کتابونو نه. نو دغه ذاکر نایک سره کوي هندوان خبرې کوي نو هغه د هندوانو د کتابونو حواله ورکول شي، ولې چې هغه د هندویزم مذهب د هغه ویلي دي او هغه دا سټډي کړی دی او د هغه نه هغه د جوابونه ورکړي خلکو ته. نو دا که یو کس مسلمانانو له ختم شوی لا اله الا الله خلکو د تاسو نه شي ویلې. تاسو خلک وایي چې هغه خلک مسلمانانو مسلمانانه وکنه تم لا شي سی روزه کې دا څومره چې زمونږ تبلیغي حضرات یو دازي بار ملګونو د تشکیل کې لاړ شي نو دا حضرات ال خلک دنیا خلک مسلمانان کې بده کې بدا سه ما باقاعده چې کله د دې دغه وی دا ورته وي ما اوریدلی دی او بابا نه بذات خود پخپله هغه وی چې یاره مال خو نه انګلیش راتلو نه یو زبان راتلو، خو بس په بازار کې بودره د مودا چې غیبه والي چې لا اله الا الله لا وی خلک براغوم شو پیسې براغولې ما وده چې پیسې نه اخلم، خزي بم ولاړې وی سړی بم ولاړو. نو بیا به ویل ته ویل غواړي خود بجړل او ویل لا اله الا الله لا اله. نو دا کسان ورته وی چې ته وې غواړي چې راځي زموږ ما سره لاړ شي. دا ټول خلک ور سره روان دي چې بابا ته څه تکلیف ته څه پریشانی ده. اجلا ډارې کې اوځي کې جمعات ته ورکوټه عقیده بوتلو امیر صاحب وروت ترجمان روخ کو هغه دوه بیا د خلکو سوالونه شروع کو، عالم ورته مخې ته عالم ورته جوابونه ورکو، تر دې چې په هغه کې تقریبا یو 12 کسان مسلمانان شو. نو ګورنه دا خو دې پورې خونه ده کنه چې یاره مثال مسلمانانو له خو تاسو هر سړی مسلمانانو له شدي کې خو څه کباحت نشته، خو مونږ وایو چې د دین مسائل به د فقه مسائل به حلال حرام به هغه سړی بیانې چې هغه د قران او حدیث او د فقه نه خبر وي. دا د مفتی سړی کار دی. لکه اوس تاسو په کلی کې به یو عام ډاکټر وي چې هغه ته مونږ ډسپنسر وایو، نو هغه هیل ټیکنیشن کړي دی، نو هغه هیل ټیکنیشن والا باندې تاسو اپریشن کوي، د زړه علاج پې کوي، د دماغ علاج پې کوي نه، بلکې تاسو هغه چې لګتبه مونږ لک سینم خراب شي نو هغه ته دا بازي خو چې کله معامله خطرناک او سیریس شي نو بیا تاسو هسپتال د سپیشل ډاکټر لځي، 1500 روپے فیس هم ورکوي او هغه ته انتظار هم کوي او بیا د 2 منټو تاسو هغه له 15 دا ولي چې هغه ماهر دی. نو ماهر ډاکټر هغه کارو کی. نو اوس دغه شان دی چې کوم یو سړی غیر ماهر دی هغه تاسو اپریشن نه کوي، په ماهر سړی اپریشن کوي. دغه د دین څخه خاص مسائل دي، اهم مسائل دي، حلال حرام دي چې هغه مونږ د خاص خلکو نه تاسو کو پای کې د ارچا نه منو مونږه. نو تاسو سادهګان م جوړیږي چې تاسو عوام یې او تاسو د چاخه بیانونه یو سو وورید او بس تاسو بوس فیصله کوي چې نه کنه ذاکر نایک خلک مسلمانان کو ذاکر نایک ډیر خسړې دي
یره ذاکر نایک به خسړی وی خسړی به هغه سره زما سویمه ده خو کم سے کم دومره چې د دین باغ دوړ د دین مسائل د دې اختیار مونږه امیل نه ورکو یو د څه کس نه ورکو چې هغه نه فقه ویل دا نه هغه کې مهارت شته نه د قران او حدیث نه خبر دي تاسو به ترنه پوری د ذاکر نایک نه با چرته د قران یو آیات نه اور ا ترجمه خو کولې شو خو قران آیات نشي ویلې اغله ناظره قران هم نه ورزي نو تاسو به داغه نه سره دین مسلې زده کوي نو بده باندې خفقېږي ما اکثر خلکو ذاکر نایک خوخت مونږ دا نه ویو چې ستا بدی شي یا تاسو سره به مونږ دا ویو چې نه تو سره نفرت کوي زما دې سره سویمه ده زب تا بو په دین باندې نو زما ورو خفغان به بدی نه کو زکه چې زه تا ته وې ما چې لکه ته د ټرک ډرایوري نو لکه دا موشله بوزا چې انجن د لټیک کینو ته ما ته جو استاد دماغ دي خراب شوی دي کزه تا ته يم چې لکه کپڑے ګنډې نو ورش نامبېل ورشه ډېر خسته روټه جوړې نو استاد جامې هم ډېر خسته جوړيږي نو تاسو نامبېل او بیا کپڑے یو سي نه نو ګوري تاسو غټول خيار خلک یې کنه چې د جمعه استاد روان کړي چې استاد زمون کور کې بجلی خراب شوی د ورازه زمون کور کې نن دا فټینګ را لته کو بجلی سیستم را لته کا تاسو به استاد کور ته بوزي نه ته هر چا خپل کار دی کنه نو ګوري تاسو مینه محبت خو بخپل زیاده ته ما ته چې استاد موچی بخپل زیاده نامبئی بخپل زیاده او درزی بخپل زیاده خدا گاڑی مکینک بخپل زیاده نو دلته موږ در گاڑی مکینک پکار دی نو زه به تاسو ما چې ذاکر نایک هغه د گاڑی مکینک دی نو هغه باندې ته دا سم کو چې بجلی به سم کې یا به جامع وګنډي او یا به روټه پوري کې نه جنا د چا چې کم کار دی بس هغه سره هغه خجوړيږي ا دې هندوانو سره بحث مباحثه کوي دلیل دی ورګي صحیح دی عیسایانو سره بحث کوي دی دغه شان دي يهوديانو سره بحث کوي دی او کچرته مسائل بیانې به مسائل ممنئ مسائلو کی تابعداري هم کوي قران او حديث کی خبرې کوي به ممنئ ځکه د قران او حديث کې هغه چې د استاد سره نه دی پاتې شوی داغه مهارت نشته غل نه ورزي دا شي زونه سو ځل مونږ ورېدلې دي ای کې خطا شوی دی باقي د په یوټیوب باندې دا کلیپونه شته او هغه ډېر تیروته دي کله کله بعض علماء په ډېر سخت الفاظ دا گمراه دي او د اسلام نه خارج دي بعضی مسایل دومره خطرناک چې قران کې یو شی نشته او ته داغه نه ثبوت ورګي یا قران کې یو شی شته او ته ودا نشته یا قران کې یو شی شته او ته هغه غلط تعویل وکي نو دا خو سره نقصان ته بوزي نو دی غریب خو بدی شزونه پویږي نه علماء ډېر ردونه کو تاسو هغه نه ګوري مونږ خدای نه خبري او تاسو نه ګوري خو تاسو ذاکر نایک بس وای چې راګینه دغه میک ته ولاړ دی دنیا خلک ورته کافران ناس دی بس خه کار دی نکه نجیدا سي تاسو له خودین لاس کې نه درګو چې تاسو له دین لاس کې درګو ته ما ته وینه چې استاد ته په ټرک ډبويږي ته په انجن ډبويږي نو ته مال مشورې مراکوه نو زه به تاسو ویم چې ته په دین نه پويږي مال په دین کې مشورې ته مراکوه چې ذاکر نایک په دین کې خسړې دي کچردا ډرایوینګ کې تکړاو نو تاسو به ما ته وایي چې استاد ته ډرایوینګ باندې پويږي او ډرایوینګ کې ذاکر نایک تکړه دی دا ته اسه حسد کې نو زه به هم چې بالکل یار صحیح دی وي او که ذاکر نایک په روټه په خولو کې تکړه وي او زه تاسو هم جن دله د روټه چل نه ورجنو ته ما ته جو استادی روټه ډېره اعلی بخي ته نه خبر د دنیا په کارونو کې تاسو خپويږئ د دین په کارونو کې مونږ پويګو نو چې د دین په کار کې مونږ چاته وګورو کنه نو مونږ یو ته لو چې دا څومره حیثیت لري څومره مقام لري نو بیا مونږ وایو چې او بالکل یې ذاکر نایک دلته تیروته د خطا شوی ذاکر نایک د اهل نه دی نو بیا تاسو موږ سره اختلاف ولیکوي چې تاسو په فیلډ کې تاسو مهارت کې تاسو میدان کم یو کې تاسو قابلی پای کې موږ مخې نه درځو نو د دین په کارونو کې چې تعالی نه دین درځي نه په قران ته پويږي نه په حدیث ته پويږي نه په فقه ته پويږي نه د علماو نه ته خبري نه د صحابو نه ته خبري او ما ته چې ذاکر نایک په دې کې پويږي نو تا تر دې صفته ده چې ذاکر نایک صحیح وي که غلط وي کاغه یو غلطه مثلا کوي دا قران کې راغله ته وي چې ټیک وي ته خو تاسو عوام خلک خو بدی شزونه نه پیږي کنه نو دیو جن زما درخواست ټول ملګرو ته داده چې ذاکر نایک تر اسلام پورې که خلک مسلمانۍ تر دې پورې خو ټیک ته او کچر دا قران او حدیث کې حلال او حرام او مسائل بیانې نو په دې صورت کې دا سړی صحیح نه دی گمراه دی د غلط بیانې کوي د په دې شزونه نه پويږي او دې کې د مهارت نشتا لہذا په دې کې دې موري